Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chapter number 15, Introduction to Organic Compounds. Was organic compounds atawai? Organic compounds چې د زموږ سره پای کې کاربن دي او د دې کاربن کنټینینګ کمپاوند ته چې د موږ سوایو organic chemistry وتوایو. اوس د organic chemistry چې د زموږ سره یو ډیفینیشن چې دی اولډ ډیفینیشن دی. اولډ ډیفینیشن مطلب دا دی چې په دې کې څه ایکسپشن دي. لکه دلته خو د ډیفینیشن بالکل خبره کلیر ده چې ارګینیک کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه بران ته چې پای کې موږ سوایو کاربن کنټینینګ کمپاوندز. خو ځینې کمپاوند داسې دي چې پای کې کاربن موجود هم دی خو د هغې باوجود چې دا کمپاوند چې موږ په ارګینیک کیمستري کې نه سټډي کوو. کم کمپاوند دي بالکل زموږ سره کاربن کنټینینګ مطلب دا د الوی چې ده هغه زموږ سره فار ایگزامپل سټیل دی. سټیل چې دی زموږ سره سټیل آیرن او د کاربن مجموعه ده. لیکن نور هم خیر میټر شته پکې خو دلته موږ دا ویلی شو په دې کې سره کاربن څومره دی 0.1 up to 2%. بس سټیل چې دی دا موږ په ارګینیک کمپاوند کې نه شمارو. دا به انشاءالله موږ چې دا ولې نه شمارو. دې نه علاوه میټل کاربونیټس دي لکه فار ایگزامپل ماربل دی کیلشیم کاربونیټ کاربن پکې دی خو موږ په ارګینیک کمپاوند کې نه شمارو. دا شان بای کاربونیټ دي لکه HCO3 فار ایگزامپل موږ سره سوډیم بای کاربونیټ بیکینګ سوډا په دې کې موږ سره کاربن موجود دی خو دا هم چې موږ په organic compound کې نه سټډي کوو. دې نه علاوه سم اکسایډز اف کاربن کې فار ایگزامپل کاربن مانوکساید مانومین 1 نو د اکسیجن چې در په کیپټل تاسو لیکئ سمال وینه لیکئ سمال مولکو په کوبالت راځي خو مین کاربن مانوکساید کاربن کیپټل اکسیجن کیپټل کاربن مانوکساید داشن کاربن ډای اکساید. دې نه علاوه ساینایډ چې موږ سره لکه فار ایگزامپل سوډیم ساینایډ دی ساینایډ چې دی پوټاشیم ساینایډ سوډیم ساینایډ تاسو ویلی شئ لکه دا دلته کلیر کړئ چې د ساینایډ سره کله اکسیجن کمباین شي نو دا آی ډي ای چې دی دا به چینج په څه باندې په ای ډي ای باندې. خیر دا تاسو لکه دا تاسو دس از ورته ویلی شئ. دې نه علاوه سلفایډز لکه سلفایډ می زموږ سره کاربن ډای سلفایډ چې دی دا هم زموږ سره کاربن پکې موجود دی خو موږ په ارګینیک کیمستري کې یا په ارګینیک کمپاوند کې موږ دا نه وایو. دې نه علاوه مختلف الکتروپس اف کاربن الکتروپس اف کاربن الکتروپس مطلب دا هم خیر موږ وروسته دې باره کې ډسکشن کوو چې الکتروپس ته چې کومه زموږ سره الیمنټ زموږ سره په مختلف شکلونو کې پروت دي چې کیمیکل پراپرټي یو شانی او فزیکل پراپرټي سیم چې دی بدل کیمیکل پراپرټي هم دی د وجې یو شانی چې یاره الکترونیک میګریشن سیم یو کاربن دی لکه فار ایگزامپل موږ د کاربن چې کوم الکتروپس وایو د هغې اخر شل کې چې د څلور الکترون دي په ټولو کې کیمیکل پراپرټي به سیم فزیکل پراپرټي ولې بدل چې د هغې سټرکچر بدل دی زموږ سره نو په دې وجه باندې چې د فزیکل پراپرټي سي دا به بدل لکه فار ایگزامپل الکتروپس اف کاربن خو زموږ مین خبر ده چې الکتروپس اف کاربن چې دا به هم موږ به انارګینیک کمپاوند کې شمارو ارګینیک کې به نه شمارو لکه ډایمنډ دی ګریفایټ دی خو دا خبره هم به چې بالکل تاسو یاد وساتئ چې بکیبال چې دی دا سره دا ارګینیک کمپاوند دی دا به انشاءالله موږ بیا دا کو ډسکس کوو چې بکیبال ولې دی خو ان هو دا یاد ولرئ چې د دې بعضې پراپرټي داسې دي چې هغه څه دي هغه د ارګینیک کمپاوند په شان دي لکه انشاءالله موږ به د بنزین کوم ریاکشن دي لکه پریډل کراپ الکیلیشن پریډل کراپ ایسایلیشن دې سره سره چې دی زموږ سره بیا هغه چې کوم برومینیشن دي کلورینیشن لکه هغه چې کوم سبسټیټیوشن ریاکشن کوي نو بکیبال هم هغه ریاکشن کوي بنزین هم هغه ریاکشن کوي. نو په دې وجه باندې چې دا خبر یاد ولرئ چې بکیبال چې دا سره دا ارګینیک دی دا انارګینیک نه دی خو ټول الکتروپس اف کاربن چې دی هغه څه دي هغه انارګینیک دي. دې نه علاوه کوم تایوساینایډ چې دي تایوساینایډ فار ایگزامپل پوټاشیم تایوساینایډ سوډیم تایوساینایډ دا چې دي دا ټول څه دي په دې کې هم زموږ سره چې دی کاربن پکې دی خو دا موږ په ارګینیک کمپاوند کې موږ نه شمارو. نو دا مطلب دی دا ولې نه شمارو د دې خو یو ریزن تاسو دا ویلی شئ چې دلته ما یو نوټ لیکلی دی چې دا زموږ سره انارګینیک ولې دي نو دا یا چې دی زموږ سره د دې سورسز دی انشاءالله سورسز مبارک به دا موږ پوره ډسکشن کوو د سورسز مبارک چې سورسز زموږ سره لکه دا کوم ځای نه اوریجنیټډ شوي دي. دې نه علاوه بای پراپرټیز د دې چې کوم خصوصیات دي یا بای نیچر اف بانډینګ. بله خبره دا هم یاد ولرئ چې یاره بای فنکشنل ګروپ مطلب دا دی چې د دې کمپاوند چې دی داسې فنکشنل ګروپ نشته دی او د ارګینیک کمپاوند چې دی موږ وایو لکه الکوهول دی د هغې او ایچ فنکشنل ګروپ دی دغه شان چې دی زموږ سره تاسو الکین یې د وایي کاربن سنګل بانډ د هغې فنکشنل ګروپ دی الکین تاسو یې د هغې کاربن ډبل بانډ فنکشنل ګروپ دی خو د دې کمپاوند چې د دې فنکشنل ګروپ نشته دی. نو په دې وجه باندې چې دا موږ کېښودي دي په څه کې دا موږ په انارګینیک کمپاوند کې کېښودي دا موږ په ارګینیک کې نه وایو. دې نه علاوه دلته کې چې موږ دا کوم خبره دلته کې وویله چې یاره بای سورسز د بای سورسز د مطلب دا دی چې دا کمپاوند چې دی دا موږ چې دی د دې سورس چې دی هغه زموږ سره دغه نه دي لکه فار ایگزامپل زموږ سره کوم ځای چې دا اوریجنیټډ شوي دي. د دې لپاره چې دی زموږ سره برزیلیس مطلب دا دی د دې لپاره یو فینامینا یو ټرم استعمال کړی دی چې د دې ورډ ارګینیک مین لایف د ورډ ارګینیک څه مطلب دی ارګینیک مین لایف
نو د ارګینیک مطلب دا چې زموږ سره به هغه لکه داسې کمپاوند چې هغه څه دي هغه د لیوینګ تھنګ نه اوريجینیټ شوي دي چا نه بچیا د لیوینګ تھنګز نو دا څه ویل شي چې هغه کمپاوند چې هغه د لیوینګ تھنګ نه اوريجینیټ شوي دي نو دې کمپاوند ته څه ویل شي ارګینیک کمپاوند او هغه کمپاوند چې هغه د نان لیوینګ تھنګ نه لکه فار ایگزامپل ان ارګینیک ان مین ان ارګینیک مین لایفلیس نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره نان لیوینګ تھنګز لکه دا کمپاوند چې دي لکه دا موږ دلته ویلی شو چې دا کمپاوند زموږ سره چې دي د لیوینګ تھنګ چې کوم کمپاوند واغستلی شي هغه به هغه به ارګینیک او کوم کمپاوند چې د نان لیوینګ تھنګ نه واغستلی شي هغه به هغه به ان ارګینیک د خبرې مقصد دا دی چې برزیلیس چې دې کمپاوند لا لکه کوم چې د لیوینګ تھنګ نه واغستلی شي نو دې ته مطلب دا دی دې ته ارګینیک کمپاوند دی دې څه وی بچا دې ته ارګینیک کمپاوند دې ته ارګینیک کمپاوند او د سټډي of these organic compounds they branch of chemistry this is organic chemistry the organic chemistry or the organic compound the نوم چې دا چا ورکړی دی دا برزیلیس ورکړی دی اوس مطلب دا دی چې کم کمپاوند زموږ سره د لکه د لیوینګ تھنګ نه واغستلی شي لکه فار ایگزامپل تاسو لیکئ فار ایگزامپل لیکټیک اسید دی کوم چې په میل کې پروت دی لیکټیک اسید دی زموږ سره ټارټاریک اسید دی ټارټاریک اسید چې دی دا موږ د ګریپس نه اخیستلی شو انګور چې دي دې نه علاوه فار ایگزامپل تاسو فارمیک اسید یادولی شئ فارمیک اسید چې دی دا مطلب دا دی په دا ریډ اینټ چې دي ریډ د سره میږي د دې نه مطلب دا دی دا موږ د ډسټرکټیو ډسټلیشن په ذریعه باندې موږ اخلو دې سره سره لکه موږ چې زموږ دا کنسپټ هم کلیر شي لکه لیټ سپوز یوریا چې د څه شی دی یوریا چې دی دا زموږ سره لکه دا د پروټین بریک ډاون کیږي او دا چې زموږ سره په یورین کې بیا راځي نو دا یوریا چې دی دا هم څه کیږي دا هم د لیوینګ تھنګ نه اخیستل کیږي نو په دې وجه باندې چې دې کمپاوند ته د موږ سوال شو چې دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی او د سټډي اف دیز کمپاوند آر نون ایز ارګینیک کیمستري لکه دا چا ورکړی دا برزیلیس ورکړی دا اوس کوم کمپاوند چې د نان لیوینګ تھنګ نه اخیستل کیږي هغه ته مین زموږ سره لکه فار ایگزامپل موږ فار ایگزامپل منرل وایو فار ایگزامپل ډیفرنٹ منرل کوم معدنیات چې دي فار لیټ سپوز دا ما فار ایگزامپل سوډیم کلورایډ شو ماربل شو CaCO3 نو خبر درته کلیر شول چې دا کمپاوند چې دی دا موږ د څه نخلو دا موږ دا د نان لیوینګ تھنګ نه اخیستلی شوي دي نو په دې وجه باندې چې په دې وجه چې دی دا څه دي دا زموږ سره ان ارګینیک دي د دې سره سره دا کوم ایکسپشنل کیس چې دا بلکل زموږ سره خبره کلیر شوله چې دا موږ په ارګینیک کې ولې نه اخلو ارګینیک کې په دې وجه باندې نه اخلو چې دا کمپاوند چې دا چا نه اوريجینیټ شوی دی بچیا دا نان لیوینګ تھنګ نه اوريجینیټ شوی دی نو بای سورس موږ سره خبره کلیر شوله چې چونکې دا زموږ سره د نان لیوینګ تھنګ نه اخیستل شوی دی نو په دې وجه باندې دا څه دي ته ان ارګینیک کمپاوندز ویل شي لکه دا ماده دا زموږ سره د نان لیوینګ تھنګ نه اخیستل شوی دی اوس دا برزیلیس چې د زموږ سره د دې نه بعد لکه زموږ سره یو تیوري پیښ شوی دی چې هغه تیوري ته سوای هغه تیوري ته واټر فورس تیوري وایي څه دی چې واټر فورس تیوري لکه مطلب دا چې واټر فورس تیوري چې زموږ سره د دې خبرې په رڼا کې د کوم خبره چې موږ دا وکړه چې کوم لکه دا کمپاوند چې زموږ سره لکه واټر فورس تیوري زموږ سره لکه دا کمپاوند چې دي دا ارګینیک دا کړی دی یا ان ارګینیک دا کړی دی اوس واټر فورس تیوري لکه دې له موږ یو واټر فورس تیوري دې له هم موږ یو ټچ ورکوو د دې په رڼا کې چې واټر فورس تیوري څه ته وایي دا تیوري موږ ته دا وایي چې هغه کمپاوند چې هغه د لیوینګ تھنګ نه واخیستلی شي دوز کمپاوند which are originated from what? From living things. نو دې کمپاوند ته وایي ارګینیک کمپاوند څه ته ویلی شي چې ارګینیک کمپاوندز او هغه کمپاوند چې هغه د نان لیوینګ تھنګ نه واخیستلی شي نو هغه ته څه وایي ان ارګینیک کمپاوند نان لیوینګ تھنګ نه واخیستلی شي نو هغه کمپاوند ته څه وایي ان ارګینیک کمپاوندز اوس که دلته کې موږ خبره ووایو که نه چې د لیوینګ تھنګ نه کوم کمپاوند واخیستلی شي هغه زموږ سره څه دي هغه سره ارګینیک کمپاوند دی ځکه چې بالکل خبره دلته موږ د برزیلیس مبارک موږ کلیر کړی دی چې یاره د وړ ارګینیک څه مطلب دی لایف اوس په دې باندې بیا ابجیکشن دا وشو چې یاره ولې د لیوینګ تھنګ نه دا کوم کمپاوند دا ارګینیک دی لکه دا مختلف مخکې موږ ډسکس کړي دي لوکیشن په دې باندې زموږ سره دا وشو د دې تیوري چې زموږ سره بیا د واټر فورس تیوري دا جواب ورکړی دی واټر فورس تیوري زموږ سره مطلب دا سره دا خبره کوي د نوم نه هم ظاهر ده دې ته واټریزم هم ویلی شي شارټ کټ کې نو د واټر فورس تیوري دغه نه دا ظاهر زموږ سره چې د واټر فورس مطلب دا دی چې د لیوینګ تھنګ په باډیز کې د لیوینګ تھنګز په
باډي کې زموږ سره څه شی دی بچا یو فورس دی ها د لیوینګ تھنګ په باډي کې فورس دی چې هغه فورس څه وایي واټر فورس واټر مین زنده قوت جمده قوت د دې واټر فورس په ځای باندې چې دی چونکې د لیوینګ تھنګ په باډي کې د واټر فورس دی نو د دې واټر فورس په ځای باندې چې زموږ سره د لیوینګ تھنګ په باډي کې څه پروډوس کیږي ارګینیک کمپاوند چې دی دا سټډي کیږي چونکې د نان لیوینګ تھنګ په باډي کې واټر فورس نشته دی موږ ویل شي چې نو واټر فورس نو واټر فورس چونکې د دې په باډي کې واټر فورس نشته دی نو مین د دې په ارګینیک کمپاوند د دې په باډي کې چې دی ارګینیک کمپاوند موږ سره نه جوړیږي د دې واټر فورس تیوري شارټ کټ موږ چې دی یا سمری یا کنکلوژن د دې موږ دا سره راغستې شو چې water force is responsible for the production of organic compounds in the bodies of living thing. As there is no water force in the bodies of non-living thing, so no organic compounds are produced in the bodies of non-living thing. With the conclusion that we have established, water force is responsible. Water force is responsible. Mean the zimawar the start for the production of organic compounds for the production of organic compounds in the bodies of living things मतलब د چې په باډي کې د غریزم سره واټر فورس دی نو د دې په باډي کې څه جوړیږي ارګینیک کمپاوند جوړیږي او چونکې د نان لیوینګ تھنګ په باډي کې واټر فورس نشته دی ارګینیک کمپاوند پکې نه جوړیږي بیا د واټر فورس تیوري دومره زیاته مشهوره شوه چې دوی بیا په دې باندې هم مطلب د ابجیکشن شروع کړله دوی بیا دا خبره شروع کړه چې ان لیبارټري مین ان کیمستري لیبارټري اوس که په کیمستري لیبارټري کې موږ سوچ وکړو بیا کې چېرته هم موږ سره لکه نان لیوینګ تھنګ نشته دی ټول څیزونه چې داسې دي هغه مړه دي زموږ سره لکه که موږ سالټس اخلو که موږ ایسډز اخلو یا هر څه موږ اخلو نو دا زموږ سره څه دي ټول زموږ سره مین ډیډ باډیز دي ټول نان لیوینګ تھنګ دي نو دوی دا وایي چې in chemistry laboratory no organic compounds can be synthesized یا no organic compounds can be produced from what from non-living things which is the inorganic د خبرې مقصد دا دی چې from inorganic compounds چې دی د دې نه موږ organic compound چې دی دا موږ organic compounds دا ته موږ لکه نشو اخیستی بلې د inorganic compound mean د non-living thing نه موږ organic compound موږ نشو اخیستی ځکه چې هغه فورس پکې نشته دی زموږ سره اوس د دې نه بعد مطلب دا دی د 1827 یا د 1828 نه مخکې خبرې دي خو د دې نه بعد زموږ سره بل یو کیمیاګان دی چې د جرمني سره تعلق لري په 1828 کې هغه راغلی زموږ سره چې د هغه نوم دی زموږ سره برزیلیس مین فریډریک وولر موږ دا ویلی شو a German chemist چې نوم یې څه فریډریک وولر دی زموږ سره راغلی دا چې دی زموږ سره مین in 1828 AD دی زموږ سره راغلی داسې چلو وکړو د یو کمپاوند زموږ سره چې دی دا زموږ سره هیټ کړی دی په لیبارټري کې لکه فار ایگزامپل زموږ سره کوم کمپاوند دا کړی دی دا هم د نومونه دپاره یاد ولرئ چې دا زموږ سره څه دی امونیم او سی ان او موږ ویلی دی ساینیټ د ډسون دی چې امونیم ساینیټ د امونیم ساینیټ چې دی دا څه کړی دی چې هیټ کړی دی ګرم کړی دی چې کله دا د هیټ کړی دی نو د دې نه چې دی زموږ سره د څه شی اخیستی دی بچیا NH2 لکه امین ګروپ دا زموږ سره کاربونایل ګروپ دی او دا زموږ سره څه شی دی بچیا NH2 مطلب چې کله زموږ سره کاربونایل ګروپ څه کوي چې کله کاربن ډای اکساید سره ډبل بانډ جوړ کړي دی ته څه وایي کاربونایل ګروپ چې کله د دوه امین ترمنځ سینډویچ دی ته څه وایي دی ته یوریا وایي څه وایي بچیا یوریا یا دی ته کاربامایډ هم وایي څه وایي کاربامایډ هم وایي نو دا یوریا چې دی ته سینتھسایز کړه نو دلته کې زموږ سره امونیم ساینیټ چې دی دا زموږ سره څه دی دا انارګینیک کمپاوند دی ځکه دا چونکې په امونیم کې خو کاربن شته دی نه په ساینیټ کې سره کاربن شته هم په ایکسپشنل کیسز کې ویلی دی ټیک شو که نه نو بل مطلب دا دی زموږ سره د څه پروډیوس کړه یوریا چې دی موږ مخکې د موږ اوس موږ چې دی ډسکس کړله چې یوریا چې دی دا زموږ سره زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی او دا چې دی زموږ سره د انیمل یورین د پروټین د بریک ډاون چې دی زموږ سره راځي دا زموږ سره کم کمپاوند دی زموږ سره organic compound है कम compound है organic compound है नو د چې د زموږ سره په د فرست ټایم بینګ چې زموږ سره واټر فورس تیوري ویلې چې په لیبارټري کې موږ organic compound نشو تیارولی د فریډریک وولر چې د زموږ سره
د امونیم ساینایډ نه چې موږ سره ان ارګینیک کمپاوند دی د هغې نه څه پروډوس کړو ارګینیک کمپاوند یو یې تیاره کړه. نو په دې وجه باندې چې دی دا تیوري څه کړله دا یې ریجیکټډ دا څه کړله دا یې ریجیکټډ کړه. او د چې دی د مطلب دا دی تاسو داسې ویلی شئ چې هغه لاره همواره کړله د څه لپاره د نوي ارګینیک کمپاوند پروډوس کولو د چا نه ده ان ارګینیک کمپاوند. داسې ویلی شئ چې هی پیوډ د وی مین لارې څه کړله لارې هموار کړله for the production of organic compounds from inorganic compounds. او دلته کې تاسو دا وګورئ په دې وجه باندې چې دا د واټر فورس تیوري چې دی هغه ټولې خبرې چې دی هغه غلطې شوې. اصل کې مطلب دا دی ټوټلي تیوري چې دی اول دا چې ټولې خبرې کله غلطې وخېږي نو بیا چې دی هغه څه کېږي هغه بیا سره ختمېږي. لکه نو چې دی ساینسدانان داسې تیوري چې دی دا مین ماډیفیکیشن پکې راولي چې کله یو نیم پوینټ پکې غلط خو چونکې باندې د واټر فورس تیوري ټوټل خبرې چې دی هغه د فریډریک وایلر څخه دی دا زموږ سره مین غلطې کړي. دوی خو دا وایي چې هغه د ان ارګینیک کمپاوند چې دی ان ارګینیک کمپاوند موږ نشو جوړولی. نو دی فریډریک وایلر چې دی فار د فرست ټایم بینګ د ان ارګینیک کمپاوند د دنیا څه کړو څوک دی بچیا یو ارګینیک کمپاوند دی څه کړو دا یې جوړ کړلو. نو د چې دی زموږ سره دا تیوري څه کړله دا یې ریجیکټډ دا څه کړله ریجیکټ او داسې ویلي چې هی ریجیکټډ د هایپوتیټیکل واټر فورس تیوري دا څه کړله دا زموږ سره ریجیکټ تش هایپوتیسس تش هایپوتیسس مین چې دا تش د خپلې خبرې وي په دې کې مینس زموږ سره څه حقیقت نه و. او د چې دی زموږ سره د نوي کمپاوند د ارګینیک لپاره څه کړله دا لارې څه کړله هموار کړله. دې نه علاوه انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې بیا تاسو یا مین کې تاسو خپل بک ګورئ دا سیکډیر دا په دې کې به تاسو دا مو چې یاره زموږ سره بیا ګوسټپ کوم په زموږ سره بل یو کیمیاګان دی هغه زموږ سره دا پراشي دا څه کړی دی زموږ سره کمرشلایز کړی دی. کمرشلایز کړی مین چې دا زموږ سره لیبارټري سینتھیسس دی. لیبارټري مین په لو لیول باندې زموږ سره دا موږ دا کوو چې دی دا څه کوو دا زموږ سره په لو لیول باندې موږ پریپیر کوو. خو چې کوم زموږ سره په های لیول باندې په کمرشل چې ډیمانډ ډېر سیوا شو نو مین هغه دا کیمپر یو کمپاوند دی. انشاءالله هغه موږ کیمپر یو بایسایکلیک کمپاوند موږ به وایو سټرکچر به بیا ډسکس کوو. د هغې نه مطلب دا دی په غټه سطح باندې څه کړې ده مین زموږ سره یې بیا جوړه کړې ده د دې د کیمپر نه یوریا په غټه سطح باندې باټري په انډسټریل لیول باندې تیاره کړې ده زموږ سره. که بل مطلب دا دی تاسو دغه ته موږ وایو زموږ سره دغه په دیول باندې د لکه ملایان سره چونکې دا زموږ سره دی زموږ سره دا ایکسپشنل کیسز وغیره ده اولډ ډیفینیشن مطلب دا دی موږ زیاتره اوس نه پرېفر کوو. نو موږ چې دی نه بعد موږ څه کوو ماډرن ډیفینیشن اف ارګینیک کمپاوند ماډرن ډیفینیشن چې دی هغه به څه کوو هغه موږ پرېپیر کوو. ماډرن ډیفینیشن چې دی هغه موږ خبره کلیر ده چې ماډرن ډیفینیشن چې دی زموږ سره د دیټ برانچ اف کیمستري will deal with the study of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon. انشاءالله هغه بیا په بل لیکچر کې موږ ډسکس کوو چې هغه مطلب دی هایډروکاربن او د دې نه چې کوم ماخوذ شوي دي ډیرایو شوي دي هغه کمپاوند موږ به څه کوو په نو که موږ به زیاتره به دغه ډیفینیشن باندې زور ورکوو چې ماډرن ډیفینیشن چې دی موږ پکې څه سټډي کوو هایډروکاربن او بل چې دی ډیرایویټیوز اف هایډروکاربن چې هایډروکاربن او د دې نه چې کوم څیزونه ماخوذ شوي دي ماخوذ شوي چې لکه فار ایگزامپل لکه کوم سین چې د هغې نه ولي یا لختي چې دی دا راوتي دي ډیرایویټیو یا فار ایگزامپل یو مین روډ دی نو روډونه دې څه شي دي ډیرایو شوي دي. د هایډروکاربن ولې زموږ سره کمپاوند چې هغه کې کاربن یو هایډروجن دي د دې سوای هایډروکاربن لکه فار ایگزامپل میتین دی او فار ایگزامپل د دې نه چې دی موږ کله بل کمپاوند موږ لري کوو لکه میتانول شولو میتایل کلورایډ شولو وغیره وغیره. نو دا کمپاوند داسې دی په ډیرایویټیو کې راځي داسې لکه فنکشن ګروپ چې کوم زموږ سره دا اټیچ کېږي زموږ سره دا کمپاوند چې دی موږ په څه کې سټډي کوو دا موږ په هایډروکاربن او د دې ډیرایویټ دا په ماډرن ډیفینیشن کې راځي. ماډرن ډیفینیشن ولې موږ پرېفر کوو ځکه چې په دې کې ایکسپشنل کیسز په دې کې څه بچیا ایکسپشنل کیسز وو. انشاءالله په بل لیکچر کې موږ بیا دا نورې چې کوم نیکسټ کوم ټاپک دی هغه موږ ډسکس کوو. هغې لپاره موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.